محترمو اعتکاف چې کوم دی نو دا څه ته وایي؟ اعتکاف درې قسمه دی. یو اعتکاف هغه دی چې هغې ته ویل کېږي واجب. لکه یو بنده نظر ومني که زما پلان کې کار الله پاک وکړو نو زه به 10 ورځې اعتکاف کوم، 20 ورځې به اعتکاف کوم، نو دا به د عام ورځو کې هم کولی شي. عام ورځو کې جمعات ته راغې بس 10 ورځې 20 ورځې جمعات کې تېروي، ځان له به ځای جوړ کړي، ناس به عبادت به کوي. دغه واجب دی په انسان دا د په ځان باندې منښته وکړه، خپل واجب کړو. یو قسم اعتکاف دی چې هغې ته ویل کېږي اعتکاف مستحب. لکه یو بنده جمعات ته رادن نشو او نویت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد وی، مانیت کړی د اعتکاف در څو پورې زه دې جمعات کې یم، نو دا مستحب اعتکاف دی. دی پکې ګنټه تېروي، 2 تېروي، 3 تېروي، مازدیګر نه تر ماښامه دی، ماوستنه پورې دی، دا د اعتکاف کې راځي د عمل او الله ول د دې اجر ورکوي. دریم قسم زمونږ اعتکاف چې کوم مقصدي دی چې د سبا نه به انشاءالله شروع کېږي نو دې ته ویل کېږي اعتکاف مسنون، سنت. سنت اعتکاف. سنت اعتکاف څه ته وایي؟ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د رمضان المبارک په دی اخیرنه عشره کې باقاعده د 10 ورځې اعتکاف کو. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مدنی دور کې 10 کاله دورو او 10 واړه کال نبی علیہ السلام اعتکاف کړو. پړومبي کال چې نبی علیہ السلام اعتکاف د کېناستو د رمضان پړومبنه عشره کې پړومبای ورځ د روزې کېناستو نو چې ترکی خیمه لګولې وه چې کله 10 ورځې برابر شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیمې نه سر را بهر کو وی ما چې رقم سیر لپاره اعتکاف کو نو هغه ما ونه لیدا ليله القدر با ما سره کوم ملګری معتکفین دی هغه مخکې مزید مو اعتکاف ته پاتې شي. ورپسې بیا چې کوم دینو در شلمې روزې پورې اعتکاف وکړو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زما کوم مقصد او غرض د اعتکاف هغه لامانه لیدلی. نو ورپسې بیا چې کوم دینو بیا د شلمې نواله در 20 پورې اخیره اختر در شپې پورې اعتکاف وکړو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ما ته ليله القدر او خول شو. بیا به نبی علیہ السلام مستقل د اخیرانو 10 ورځې اعتکاف کو. صرف د وفات په کال باندې په 10م کال د هجرت اخیری کال باندې نبی علیہ السلام 20 ورځې اعتکاف کړو او با کال باندې د جبرئیل قرآن کریم 2 پیره دور کړو. نغه ځان یو مسله ده، خو اعتکاف مسنون چې کوم دی سنت اعتکاف دا 10 ورځې دي. په شلم ورځ باندې د مازیګر د مونځ نه بعد د ماښام د نور پریوتو نه وړاندې دی یو سړی به د اعتکاف ځای ته وردن نه کېږي او چې کله د اختر اعلان وشي بیا به دی روزي. دا 10 ورځې به اعتکاف وي. اوس دا اعتکاف خو ښه سنت او دا سنت مؤکد علی الکفایه دی، یعنی که په ټوله محله کې ایس یو کس اعتکاف ته په جمعات کې کېناستو نو ټولې محلې والا به ګناهګاري، او که په ټوله محله کې یو کس هم اعتکاف ته کېناستو د ټولې محلې والا غاړه به تېنه خلاصه شي. د دې وجې کم کس چې په جمعات کې اعتکاف ته کېني نو دغه لپاره ډېرې دعاګانې کول، خیرخواهي ولا کول چې د دې محلې غاړه خلاصه کړه. بیا د اعتکاف د لپاره څه آداب دي چې په هغې آدابو باندې وشي نو ولې به دغه اعتکاف چې کوم دی نو شرعي اعتکاف وي. اعتکاف دا دی چې کم ځای د نارینه د لپاره د زنانو خبره ته بیا کوم، د نارینه د لپاره ټول جمعات چې کوم دی نو معتکف دی چې کم حدود د جمعات دي. ګوره د جمعات هر جمعات خپل خپل حدود دي. اوس ما د زه تاسو سره ټولې دنیا جمعاتونه خو نشم بیانولی. د اودسونو ځای چې کوم دی نو دا آوټ اف مسجد دی، د جمعات نه بار دی. دارنګې د پیزار ځای دا د جمعات نه بار دی. بعضې جمعاتونو کې د امام کوټګی یا داسې یو برنډه یا د تبلیغیانو دپاره ځای دا جدا جوړ شوی چې د جمعات د حدودو نه باري. نو چې کم سیزونه ستاسو په جمعات کې د جمعات د حدودو نه بار دي نو د اعتکاف په حالت کې هغې ته وروتېدل بغیر د ضرورت نه او په هغې کې یو منټ یو سیکنډ تېرول دام د اعتکاف ماتوي. دې وجې نه وایي پکار دا دي چې معتکف بنده ځان ته نښې کېږي چې دا زما معتکف دی اعتکاف ځای، او معتکف چې کوم اعتکاف کوونکی دی نو دی چې د هغې ځای نه خپه وربار کوي
انو د جمعات نه وتلو دعا به وي لکه یو سړی دی او د سونو برانډې ته ځي نو خپه به ور الټه ور بار الټه خپه به بار کی دا سیده کدی چې جمعات نه وځي او د وتلو دعا به وي او چې کله وسلخانه ته لشي یا باتروم ته او د سې وکړو چاردام یې مو کو زر برا باسي زمونږ باسي د اعتکاف ملګری بناسي د اعتکاف او د سونو په غاړه باندې کله به سر باندې وباچي کله به مسواک کوي کله به خپې وبوتنی ولي او به یخ لګي ګرمای موسمین خوشاله او کیسه به کوي دا ګوره بالکل په دې سره اعتکاف ماتيږي په دې سره بالکل اعتکاف ماتيږي چې یو سړی داسې ځای ته لړو چې هغه جمعات د حدودو نه بار دی او باغی کی بغیر د ضرورت نه یو منټوم تیر کنو دغه اعتکاف سره مات شو د دې وجې د خپل ائمه نه تاسو چې زموږ د جمعات حدود در کمی پوری دي ځان ته بنده بارډر مقرر کی بلا ضرورت دار چې بنده یا اوبرالی یا لاس وینځي یا ودس کوي د پیزار ځای ته دی لذي چې باتروم ته دی پیزار ځای نه چپلې رالی دا یو ضرورت دی یا یو سړی دی زنانه ولا ماشوم ولا ډوډۍ راړه زنانه ولا راړه اعتکاف ځای ته او د جمعات ور خواته ولا راوتن دا خو جایز دی یا یو جمعات کې باتروم نشته بنده اجرې ته یا کور ته د سمات لذي نو دا خو جایز دی یا یو سړی په کور کې واړو زنانه دا سری چغې ډوډۍ راړل نه دي خپل د کوسي پورې لړو یا د کور پورې لړو او ډوډۍ راواغستن دا خو جایز دی خو بیا به هغه ډوډۍ کور نه خوري چاغ برازي او د جمعات به ځان لرادن نه کوي نو د اعتکاف په دې لاس ورځو شپو کې با انسان د جمعات د حدودونه بغیر د ضرورت نه هغه ضرورت چا د دنه بغیر نه کیږي لکه ضرورت خو جنازم ده خو که جنازې لپاره ته وته د اعتکاف د مات شو د چا تاسو لره وته اعتکاف د مات شو د چا جرګي روغي لره وته اعتکاف د مات شو نه هغه ضرورت چا بغیر د نه کیږي نه لکه او د سماعت دا واړه بول دي دا رنګي چې کوم دین او دسته نور سنشته په اعتکاف کې بغیر د ضرورت نه ضرورت هغه جنابت دی احتلام وغیرہ د دینه بغیر لامبل چې کوم دین دام جایز نه دي کې او سړی دغه لپاره غسل کوي د اعتکاف د لپاره چې زه یخواله حاصل کوم لامب دی لپاره چې زه یخشم بدن می یخشي دا بالکل ناجایز دي په اعتکاف کې دا لامبل نشي کوله اوس خو ډېر خولي روجي دي موږ باغه وخت کې جون جولای اگست کې اعتکاف د ناستو چې اور به ورېدو دی جو پکو بس اور را لړکاو الحمدلله موږ پای کې بم د لامبل نزان بچکاو انو خو اړو دینه سبا خیر بنده کینی ولام به خیر دی صفای د پاره سر سنتو کی ځان سنبال کی بیا د غلس رزي سکول نه دی پکار په اعتکاف کې ډیر وخت چې کم دینو د الله په کور کې تیریږي نو په ذکر او اسکار کې په عبادت کې په تلاوت کې تیرول د شپې چې کم دین ډیر ایسا عبادت کول درز خیر دی آرام کول خو د اعتکاف مقصد هم ليله القدر قتلی نو چې باندې شپې ډیر اوقات مز لور کی ذکر لور کی تسبیحات لور کی تلاوت لور کی کوشش دا کوي چې ټول شپه عبادت شینده بغوري پښمنه یو کی بیا منځو شي سار خیر دی آرام وکړه خدا غټم کنه بلا اوس د زنانو د پاره اعتکاف نو د سړی د پاره خټول جمعات معتکف شو د زنانو د پاره اعتکاف به کم ځای کوي نو زنانه چې ځان لکمه کمره معینه کړه چې دی کې به اعتکاف کوم نو کا کمره داسي چې هغه ډیر د خلکو له تګ را تګ ني جدا غوندګي نو بیا دې پکې دا خیر دې پردې نه تړي بعض زنانه ویره چې موږ ته پزماکه باندې اعتکاف ګران دی لکه پزماکه ملا سره د ګران ده بهشکه چې کټ قسم لې ایستغه نشته دی اعتکاف کې دا لازمي نه چې خامخا بنده پزماکه سملی منځ او د تلاوت کې بیا ځکه کټ کې ډډه ووا اوس داسې کمره ده چې هغه د اجتماعي ده لوی کمره ده لوی واړه وته راځي نور خلک خامخا تا به خبرې سره کوي د خیبه نو پای کې بیا زنانه ځان له پرده وتړي چې د خلکو نه یو سایډ ته نو دا جایز دي او زنانه په دینه بغیر د او دس ده بغیر چې کوم دینو دو او د سماتینه د خپل اعتکاف د زین روزي نه اځنه چې اعتکاف د ناس ته غواله شول روزي پروسه ګلمانه چا د پوس کلو جوی اعتکاف د کینما نور ټول کارونه منګور کول شي خو غوانی شي دا شلې نو که صرف دی غواله شل به په پټو سترګو راځم نه څنګه وي مې په پټو سترګو مراد الله تعالی در کی ځان له کار مګوره اعتکاف چې کوم دی نو معنا څه شو دی کې صرف د زنانو د بارا هغه کار جایز دی چې کوم کار سیو د اعتکاف په ځای کې دن نه کول شي لکه مثال کې طور پر یو زنانه ده او هغه ته انګور وي چیرې ماسی یا پپو یا چاچی ما ته چې کوم دینو دا پیاز ټماټر کو ترکا ما ته دا بنډای کو ترکا ما ته دا بل لاس یو کار وته وي او دنه ول وړي د اعتکاف ځای ته
او هغه خپل ذکر کوي او هغه څه پیاز ټماټر کوتر کی څه بینډای کوتر کی نو دا ول جایز دی خیر دی دا ول جایز دی هغه کار چې د اعتکاف په ځای کې دن نه کیږي نو دا ول جایز دی خو لیکن ډیر د دنیوي کارونه پکې نه کوي زګه اعتکاف خلک کوي د دې لپاره چې زمان خپل رب رضا شي الله ران رضا شي نو چې الله رضا کوو چې موږ بیا د الله د رضا کولو کارونه کوو ان جناس اعتکاف ته جامع جوړي چې بس اسیم د اعتکاف ځای کې دن نه دنیا خو موږ پرې خدا نو هغه کارونه چې هغه داسې لږ معمولی دي یا داسې کولی شي بنده د هغې نه خلاصې نه کېږي انو خیر دی که دغه کارونه بنده د اعتکاف ځای کې کوي انو جایز دي خو د اعتکاف د ځای نه بار راوتلو غوا ته ونډه کولو یا غوا ته اوبه کېښودل یا چې کوم دی نو وایي ورګه کچن کې دا پخلی کوم دا ګوره بیا اعتکاف نه دی ان هغه ښځې به اعتکاف کوي چې هغوی باندې دا ذمهدارۍ د کور نی دا ذمهدارۍ پې نی بل د اعتکاف دپاره به د خاوند نه اجازت غواړي خاون غریب چې کوم دی بیا د جامو ته محتاج دی د دې روندارو ته بیا محتاج وي کار ورته ګران یو کور کې نو دا زنانه دی بیا اعتکاف نه کوي چې هغوی خاوند ته ضروریات دي مسایل یې ګرانه وي ورته د اعتکاف ځای ته د ښځې خاوند دی پسې تلی شي څه تپوس ترې نه کوي څه خبره کوي خو نور چې کوم د ښځې خاوند ازدواجي امور دی نه به ځان بچ کوي به هر حال دا د اعتکاف یو څو مسلې دي او محترمو حدیثونو کې دومره فضیلتونه راغلي دي که نه که زه تاسو ته وایم نو دا خو مازدیګر دی چې سار نه در ماښام هم خلاص نشي یو حدیث ته وم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا د الله د رضا دپاره یو ورځ او شپه اعتکاف وکړو د الله دپاره یو ورځ یو شپه اعتکاف وکړو نبی علیه السلام فرمایي الله د دې بنده او د جهنم په میانځ کې 3 خندقونه واقع یعنی دا بنده الله د جهنم نه 3 خندق لريږي او یو خندق سوره دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ځمکې نواله در اسمانه پورې سوره فاصله چې دا دوره خندق یو خندق دی نو چې یو ورځ یو شپه بنده چې کوم دی نو څوک اعتکاف وکړي لکه د ځمکې نواله در اسمانه پورې چې 3 پیرې لړ شي راشي دوره بنده الله د جهنم نه لري کی نو چې 10 ورځې او 10 شپې بنده اعتکاف وکړي نو ستاو د جهنم په میانځ کې 10 خندقونه رالل 10 خندقونه او خندق چې کوم دی هغه د صحابه او د معنی رای خندق نه چې مثال کے طور پر یو غړو کې ډیره کېدا یو غر دی یو خندق دی نه الله نبی علیہ السلام دغه تشریح خپل وکړه چې د ځمکې نواله د اسمانه پورې یو غار یو خندق د دوره فاصله ده نو د اعتکاف ډیر برکات دي چې الله چالم توفیق ورکړي د کوم نارینه اوسګار دي ذمہداري نشته ډیوټي نشته دکان نشته اوسګار دي هغه د اعتکاف اهتمام وکړي زنانه وکړي ګڼ کسان کې نه الله دې موږ تاسو ټول ته د صحیح اعتکاف کولو توفیق راکړي الله دې زموږ نه رضا شي سبا خیر به ان شاء الله خیری سبق زوام که خیری بیا به دعا وکړو بیا به اعتکاف ته کینم که خیری تاسو